من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده واشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا واعلانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وبارك وسلم محترم عزت مندو مسلمانانو او تمامو اوریدونکو دی وخت کی چې مونږ او تاسو را جمع یو څه د معصومانو بچو ګلالو هغې د الله تبارک وتعالی کتاب اختتام ته رسول دی او د الله تبارک وتعالی کتاب چې اختتام ته کوم بچي ورسوي دا د مور او پلار په خوشحالو کې یو ډېره غټه خوشحالي او د هر چا د مور پلار دا یو ارمانی دا یو تمنائی چې زمونږ دا بچی په کم عمره کې د الله پاک کتاب دا اولولی او دا اختتام تورسی نو خوش قسمت دی هغه مور پلار چې د چا بچو قرآن کریم لستی دی داغي په جون کې داغي بچو ختم کړي دی او یقیناً د غمور پلار د مبارکباد مستحق دی کمو معصومانو سره کمو استادانو معلمینو یا معلماتو محنت کړي دی اغم انتہائی د مبارکباد مستحق دی ذکا دا قرآن کریم دا دون عظیم شان کتاب دی چې دی قرآن کریم سره د کم سیز نسبت راغلی دی نو هغې ته الله عزت ورکړی دی د قرآن کریم سره که نسبت د زمان راغلی یا نسبت د مکان راغلی د قرآن کریم سره که نسبت د لیل یا د نهار راغلی که قرآن کریم سره نسبت د غر یا د غار راغلی
که قرآن کریم سره نسبت د باندو یا د خار راغلی اغی ته الله پاک یو لوی عزت ورکړي. دی قرآن کریم سره که نسبت د پیریانو راغلی اغی ته الله پاک لوی مقام ورکړي دی. که دی قرآن سره نسبت د یو معاشری راغلی دی اغا معاشره یو مثالی معاشره ګرځیدلی ده او هغه د نبی علیہ السلام د زمانه معاشره وا چې د قرآن کریم د نزول نمخ کې د قرآن د دور نمخ کې هغه دور یادیږي په دور جاهلیت سره. سونه چې د تاریخ کتابونه ذکر کوي هغه دور ته دور جاهلیت وای. قرآن نو د جاهلیت دورو د جاهلیت د کارونو انتها وا. جنگ جګړې وي، پریشانې وي، بے حیايي وي، دارنګ نفرتونه، دشمنه، عداوتونه، حتی چې دونه جاهلیتو چې چا په خپل کور کې هغه خپل لخت جګر، هغه خپل بچي، هغه خپل لورو داغی ژوندي پاتې کېدل دا نه برداشت کېده د هغې نه. وی سبا به زما دا لور لویږي، څوک به راځي نو بیا به یې تپوس کوي، نو بیا به زما زومي، زما لور به د چا په نکاح کي، دا به د چاته واده کېږي. نو په دې وجه باندې هغې به هغه خپلې بچې هغه ژوندی ښخولې. خو محترمو کله چې د قرآن نزول شروع شو د دغه معاشرې چې د جاهلیت زمانه وا هغه دور اسلامی وګرځېده، هغه خلق مثالی وګرځېده، هغه خلق د قرآن کریم لومبني مخاطبین وګرځېده. د قرآن لومبني مخاطبین د صحابه کرام دي او د هغه صحابه کرام مبارکي چې مونږ قرآن وګورو نو کله الله فرمایي اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المفلحون. قرآن داغي مدح بیانوي. هغه خلق چې داغي هغه کارونه هغه د یو عقلمن انسان په ذهن کې نشي راتلی چې دا بله څنګه دی کوله، داسې کارونو کې مبتلا و چې کله قرآن راغی د قرآن سره نسبت راغی الله په خپل عظیم کتاب کې ګوره مدح بیانوي. کله الله فرمایي اولئک هم المؤمنون حقا، دا حق او سچ مؤمنان دي. نو کله الله فرمایي دا حزب الله دي، دا د الله ډله ده. نو کله الله تبارک وتعالی فرمایي اولئک هم الراشدون، نو کله الله تبارک وتعالی فرمایي دا داسې خلق دي چې الله تبارک وتعالی دی ته ایمان محبوب ګرځولې و. داغه خلق الله دی ته هر قسمه بدی بد ښکاره کړې وه. دا قرآن سره نسبت راغی. هغه چې خپل مینس کې با جنگ جګړې وي په وړه وړه خبره باندې، کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا تو کبھی گوڑا دوڑانے پہ جھگڑا، بیا خپل مینس کې دونه مینا محبته، دونه اکرام، دونه عزت د یو بل دا د قرآن پکې راوسته. یو پیر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد ته یو میلمه راغی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور کې معلوماتو کنو په کور کې سمنو د یو میلمه دپاره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا صحابو ته اعلان وکړو چې دا یو میلمه دی. یو صحابی دی هغه پاسې دی د الله رسول زه به بوزم کور ته. بوتلې دی خپل بیټک ته بیبي ته وایي چې یو میلمه مې راوستی خو کور کې څه شته او که نه؟ هغه ورته وایي او لږ غونته سالن مې د خپلو بچو دپاره ایښی دی. اوس خو دا میلمه راغلی نو دا خپل بچي څه طریقې سره اوده کوې غوله وه، معصومان بچی اوده کو. اوس لږ غونته سالن دی، لږ غونته د خوراک سیز دی.
او چې کله ملمه خوراک کوي او کوربه خوراک نه کوي نو بیا ملمه باندې ښه نه لګي. نو دی خپلې بیبي ته وایي چې د ډیوه به څه طریقې سره مړه کې مونږ به دا خرابه شوې ده. نو یو تن به د دې د ټیکولو دی کې ډیوه کې به ګوتې ووراو چې یاره دا مونږ ټیک کوو، او مېلمه ته وایي ته خورا، او خپله هم ورسره د خولې نه چپار وباسي او خوراک نه کوي. هغه بچي یې اوږي اوده که په خپله په نهره باندې شپه تېره که چې لږ غونته څه و نو هغه یې مېلمه باندې وخوړه. داسې اکرام او داسې د یو بل عزت قدردانی پکې د قرآن راوستې وه. اوس الله رب العزت خدا منظر لیدو کنه. سحر نبی علیہ الصلوۃ والسلام غ صحابی ته وایي ستاسو باره کې خو د قرآن آیتونه نازل شوي چې دا داسې خلک دي یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. دی ګوره نورو خلکو ته غوروالی ورکوي په خپل ځان بل د ځانه غوره ګڼي، او دا اصل صفت دی د انسان. اصل انسانیت دا دی بل انسان مسلمان د ځانه غوره ګڼل. که چېرته مونږ او تاسو دا صفت زده نه کو، که چېرته مونږ او تاسو کې دا څیز رانلو نو یاد ساتئ مونږ بیا د زناورو نه هم بدتر یو. ګورئ زناورو کې دا څیز نشته. زناور وی میم زرما ټوله زما. که چېرته یو تن دی د هغه په کور کې 2 څاروي دي، د یو څاروي ته ګیا واچوله نو څه مو خیال دی دا څاروي پکې لږه غونته دی بل ته هم پرېږدي که نه؟ یا دا څاروي هغه بل څاروي ته هم داسې اشاره کوي چې راځه ته هم را سره خوره. یا په دې ژمي کې تا یو څاروي په ګرم ځای کې وتړلو نو آیا دی دا وایي چې هغه بل څاروي هم راولې به بار په پرخه ته تړلی شوي؟ زناورو کې دا احساس نشته. نو که د زناورو دا کار انسان شروع کو چې زما د جامه برابري، زما د پیزار برابري، زما د بچو د جمی پیزار صحیح، زما د بچو د جمی جامه صحیح، زه د کور کې په سهولت سره یم، او خوا کې د گاونډي بچی دي، یتیمانان دي، معصومان دي، غریبانان دي، فقرا دي، داغي جرابي نشتا، دای د جمی صادر نشتا، او ترې مزې کې ترې دنه هغه ګرمې بسترې د تا سره، د کمرې د ګرمولو انتظام تا سره، د اوبو د ګرمولو انتظام تا سره، او ستا په گاوند کې، ستا په کلي کې، ستا په رشتہ دارانو کې، ستا په عزیزانو کې داسې معصومان بچي او بچې دي چې د هغې دپاره هېڅ انتظام نشته. ته وایې جانې دو کېږي به مړه. نو بیا په تا او په غوی کې فرق څه شو؟ بیا په تا او په زناور کې فرق څه شو؟ نو زما عزتمندو نبی علیہ السلام هغې ته وویله چې ستاسو باره کې د قرآن وحی نازله شوې ده چې ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. دې کې ایثار دی. نو انسانی یو صفت ایثار دی، ایثار. او د ایثار باره کې علما ذکر کوي یو ډېر لوی بزرګ تیر شوی، ډېر لوی ولی الله، هغه وایي زه د بلخ غالبا جنید بغدادي رحمت الله علیه یو بل شیخ دی، هغه وایي زه د بلخ یو نوجوان سره میلو شوم، یو وړوکی ماشوم و، ورکوټې ماشوم. نو هغه مانه تپوس وکړو چې شیخ صاحب بایزید بستامي رحمت الله علیه چې بایزید بستامي صاحب تاسو لږ مونږ ته د ایثار وضاحت وکړې چې دا ایثار څه ته وایي. ګوره ورکوټې ماشوم او تپوس دا کوي. نن زموږ ماشومان هم تپوس کوي، دکاندار ته لړ شي چې یاره په دې باندې دا پروګرام څنګه ډاونلوډ کیږي. نن زموږ ماشومان هم تپوس کوي، دک زده کوي. ورکوټې ماشوم به یې هغه ګندونه به دې ډاونلوډ کوي چې مور پلار پې پوهېږي هم نه. زموږ ماشومان په دغې زده کړه کې دي. زموږ ماشومان دغه تپوسونه نه کوي. دې دپاره د ماحول ضرورتي او ماحول جوړول دا زموږ او ستاسو د مشرانو او د مور پلار ذمہ داري ده. او د دې باره کې به مونږ ګورې الله تپوس کوي. نبی علیہ السلام فرمای الا کلکم راع
وکلکم مسئول عن رعیته. نو بایزید بستامی وی ما ورته وی چې مونږ خو ایثار دیته وی، ایثار دیته وایو اذا وجدنا اکلنا و اذا فقدنا صبرنا، چې کله یو څیز نو مونږ استعمال کې راولو که د خوراکي نو وی خورو او چې نی بس بیا صبر کوو. دا هم ډېر ښه صفت دی که نه چې سړی چې کوم څیز موجودي خو وی خوري چې نی بس صبر کوي. نو معصوم بچی ورته وایي شیخ صاحب بېدبي دې معافي تلک عادت کلاب بلخ، دا خو زمونږ په بلخ کې د سپو مدد دي چې نو وخوري او چې نو بیا صبر کوي. پیسې دې بستمه چې دې وړوکي ماشوم ته ګوره، د دې ماشوم به تربیت شوي که نه، ځکه هغه ځای کې بلخ دا خو مرکز د علمو، دا خو مرکز د فقهو، دا خو مرکز د احادیثو. نو په هغه ځای کې داسې معصومان بچي نو یې زه ډېر زیات کچه کمه چې ګوره دې ماشوم ته ګوره. وی ما ورته چې بچیا و تاسو ایثار څه ته وایې؟ نو هغه راته وی شیخ صاحب مونږ ایثار دې ته وایو اذا فقدنا صبرنا و اذا وجدنا فآثرنا، چې کله یو څیز نه نو خو صبر کوو، چې ای مونږ کوشش دا کوو چې بل پکې شریک کو، چې بل ته پکې ورکړو کو. دا ایثار دی. نو دا معاشره دا قرآن جوړه کا، قرآن سره یو انقلاب راغی، قرآن کریم سره یو رڼا دنیا ته راله، قرآن کریم سره یو انقلاب په دنیا کې راغی. او قرآن کریم سره که نسبت د شپې راغلی، قرآن وی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، هغه میاشت معززه، انا انزلناه فی لیلة القدر، هغه شپه معززه. قرآن کریم کې الله فرمای اقرا، دا اقرا د قرآن او د وحی آغاز د هغه غار حرا د څوکې نه شوی، هغه غار معزز. وګوره هغه غر، هغه جبل عرفات چې هلته د وحی نزول شوی دی، نو دارنګې هغه غر هغه معزز. نو که مکه مکرمه ده که مدینه منوره ده نو دا محترمه. بیا د نبی علیه صلات وسلام ډېرې معجزې دي، نبی علیه صلات وسلام ډېر لوی شان دی، امام الانبیاء دی، محبوب کل کائنات دی. نبی علیہ السلام محبوب ملائکہ دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبوب نباتات دی، محبوب جمادات دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبوب الملائکہ دی، نبی علیہ السلام محبوب الجن دی. آغا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ډېرې معجزې دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ډېر زیات صفات دي، ام ساقی کوثر دی، ام صاحب معراج دی. آغا نبی علیہ السلام امام الانبیاء دی، آغا نبی علیہ السلام شافع محشر دی، شفیع المذنبین دی. اے په دې امت ګوره ډېر غټ احسانات دي. په مونږ او تاسو د نبی علیہ السلام ډېر غټ احسانات دي، هغه کم به ذکر کوو، خو یو یاد ساتل پکار دي چې د معراج په شپه نبی علیہ السلام الله پاک د اسمانونو سیل ور باندې وکړ، او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د 50 منځونو پروانه جاری شوه چې امت ته 50 منځونه ورسوه. واپسې کې موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته کارګزاري اورئ، ورته وی 50 منځونه میلو شو. موسی علیہ السلام ورته وی الله ته بیا لاړ شه، دا منځونه ګوره ډېر زیات دي. نبی علیہ السلام بیا لړو، لږ کم شو. بیا موسی علیہ السلام وی دا اوسم ډیر دی. نو بیازی دا چا د پاره؟ زمونږ استاد د پاره کنه، زمونږ استاد د پاره بیازی په ایمان وای. نن په دې معاشره کې مثلا دې ځای کې مونږ ته څوک لږ غونته کار کوي، یو وزیر دی، هغه ته د محلې یو مشر لاړو چې بی دا کار راله دونه وکړه، بیا هغه ته څه کسان وایي چې دا کار پرې لږ ډېر کا، دی خو به دوباره هم لړ شي. که دله بیا څه کسان وایي چې یاره په دریم ځل لړ شي چې دا لږه غونده نالۍ هم راته پخه کړي، نو دی بیا ورتلی شي؟ دی بیا نه شي ورتلی. وایي زه یو پیره لړم بیا لړم، اوس به بیا په دریم ځل ځم. او نبی علیہ السلام د امت د اسانتیا دپاره بیازي او د بادشاهانو بادشاه ته ځي، حتی چې هغه منځونه 15 شوخه. د دې نه بل غټ لوی احسان یاره دا د پیغمبر علیہ السلام په مونږ او تاسو احسان دی. او مونږ او تاسو خو ډېر بې وفا یو. مونږ او تاسو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنتو په خپل لاسونه توهین کوو. مونږ مسلمانانو کې ډېر داسې یو، مونږ یقینو کې ګورې ډېر توهین کوو.
د پیغمبر علیہ السلام د سنت و استهزاء د نبی علیہ السلام طریقې هغه زمونږ په غم کې نی زمونږ په خاده کې نی زمونږ په معاشره کې نی پیغمبر علیہ السلام یو کار نی کړی او هغه کار مونږ کوو بیا هغې له دین هم وایو له عبادت هم وایو لپاره چندې هم راغونډو که زمونږ حقیقي معنو کې د نبی علیہ السلام سره وفاداری وي الله فرمای ما تاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا د نبی علیہ السلام تابعداري وکړئ د نبی علیہ السلام طریقې زده کړئ د نبی علیہ السلام سیرت زده کړئ د نبی علیہ السلام ژوند زده کړئ د نبی علیہ السلام نشست و برخاست څنګه د نبی علیہ السلام د خپل محل په خپل موقع د دعاګانو اهتمام کړي هغه د دعاګانو اهتمام هغه مونږ ته پکار دی نبی علیہ السلام قیام اللیل کول د شپې تهجد کول دا د پیغمبر علیہ السلام طریقه وا نو زما عزتمنو چې مونږ خو د پیغمبر سره لږه وفاداری خو کولې چې د پیغمبر سره خو مو لږه مینه خو وي کنه زما عزتمنو داسې خو که مونږ نه تپوس وشي چې د نبی علیہ السلام سره د چا ډېره مینه ده مونږ کې هر یو دا دعوه کوو زه په پیغمبر ډېر مینې ما زما پیغمبر سره هغه مینه عشق ته رسېدلې ده حد درجې ته رسېدلې ده زما مالم قربان زما بدنم قربان زما اهل و عیالم قربان زما کورم قربان او چې کله راکره بیا خادي راشي بیا هغه وخت کې په نبی علیہ السلام مونږ قرباني کو کنه د وړو مور راته وي چې ډک به راوړې ډولکی مار به راولې ګډاګانې به کوو نو بیا خو هلته کې مونږ پیغمبر سره مینه نه یو نو زما عزتمندو هغه نبی علیہ السلام چې د هغه ډېرې معجزې دي بعضې د عربو علماو هغه یو کتاب لیکلی 1000 معجزات 1000 معجزې د پیغمبر را جمع کړي هغه نبی علیہ السلام دغه په معجزو کې غټه معجزه دا قرآن کریم دی چې نن د کومو معصومانو بچو دا یې ختمونه کړي دا قرآن داسې معجزه ده دا به رښتي دنیا تک دا به موجودي په دې کې څه چینج څوک نشي راوستی نه د دې په الفاظو کې نه د دې په معنی کې دا قرآن کریم د دې کال په کال اوس هم ناشنا تفسیرونه لیکل کېږي تفسیرونه ختمیږي نه دا داسې معجزه ده د نبی علیہ السلام او دا داسې معجزه ده که دا چا زړه سره ولګوله چا سینې سره ولګوله دې له په زړه کې ځای ورکړه هغه ته به الله عزت ورکوي نبی علیہ السلام فرمایي ان الله یرفع بهذا الکتاب اقواما ویدع به آخرین دا قرآن خلکو ته اعزاز ورکوي ګوره دا قرآن چې چا زده کړی په ایمان یې وایې دغه قاري صاحب دغه حافظ صاحب دغه مولوي صاحب دغه مفتی صاحب چې زمونږ د استازو د جماعت امامي که دې خوا یو لوی بریګیډیر راشي که یو لوی کرنل او میجر راشي خو چې قاري صاحب نه دی راغلی مجالس ته څوک اقامت شروع کوي نشي شروع کولی څوک اقامت دغه حافظ صاحب چې په سینه کې قرآن دی چې دی الله اکبر وایي نو شاته خلک الله اکبر وایي راټیټېږي دا قرآن کریم په دنیا کې عزت دی خو زما عزتمندو په دنیا کې خو د دې ډېر لوی عزت دی او چې کله انسان وفات شي بیام د قرآن کریم دی قرآن والا لپاره بیام سبب د عزت دی څنګه عزت دی یو خو صحیح بخاری کې روایت راځي چې کله په جنگ احد کې او یا صحابه کرام شهیدان شو نو بیا خو ځایونه نو ډېر نبی علیہ السلام فرمایل په یو قبر کې دوه درې دی ملګری دفن کې ښه خو نبی علیہ السلام تاسو پکې وګورئ چې د قرآن زیاته حصه چاته یاده ده هغه پکې اول قبلې سیټ ته په قبر کې کېدی ښه هلته په قبر کې هم د قرآن والا عزت او احادیثو مبارکو کې راځي چې په دې قبر کې په برزخ کې کوم سوال و جواب کیږي نو مونږ خو عموما دا درې سوالات اوریدلی چې من ربک ما دینک ومن نبیک خو یو بل څلورم تپوس هم شته امونږ او تاسو نورو امونږ او تاسو ته نه بیانېږي چې کوم یو انسان د دې سوالاتو جوابات ټیک کی کنه نو ملائک ته څلورم تپوس کوي چې لکه تا دا دونه بلا ججک بلا چوچرا دا دونه ډایرکټ جواب راکو د هرې خبرې د هر سوال دا تا کم ځای نه زده کړی دې به ولسوي چې ما په اکسفورډ کې سبق ویلی ما غلام اسحاق یونیورسټۍ کې سبق ویلی
ما نثار شهید کې سبق ویلو، ما پلان کې ډیګري اغسته وا، ما پلان کې ډیپلوما اغسته وا، زه پی ایچ ډي ډاکټر ما ایم پل کړو، ما ایم بی بی ایس کړو، ما انجینیرینګ کړو، ما ایم سی کړو. دا جواب نه ورکړي. دیو ته وی قرأت کتاب الله، ما دا الله کتاب لستو، ما دا الله رب العزت کتاب لستو. دا داغي برکت جو سوال او جواب می ټیک ورکړ. زما عزت مندو که مونږ او تاسو هم دا غواړو، ځکه مونږ او تاسو به مړه کیږو، په مونږ او تاسو به د برزخ زندگی راځي. نو که دا غواړو چې مونږ او تاسو دې په قبر کې په برزخ کې صحیح جوابونه ورکو، چې قرآن سره ځان پیوسته کو. الحمدلله دلته کې زموږ د مرګري دارنګې خانتاج بھائی، دارنګې مولانا رحمتاج صاحب دی محنت کوي، قرآن خلقو تخی په ناظره په ترجمه. نو چې د دې نه ټیم والو چې بھئی مونږ ته انتظام کوي، مونږ به درځو، مونږ ته وخت راکې، یا مونږ ته تاسو یو تن را لېږئ چې زمونږ د قرآن سره وابستګي راشي. نو په دنیا کې هم قرآن سبب د عزت دی، په قبر کې هم قرآن سبب د عزت دی، او په آخرت کې قرآن والا ته به ویل کېږي و دا قرآن لولا د جنت په درجو باندې ځه، چې کوم ځای پورې دی وي هغه ځای به ستا آخري مرتبه وي. دا داسې کتاب دی، هغه بچي خوش قسمته دي. خو د دغه بچو صرف دا نه چې بس قرآن مو ختم کو خبره ختمه شوه. دا بچی به اوس دا قرآن بیا بیا وي، په ترجمه به وي، په تفسیر به وي، دې سره به لږ لږ ورسره علمونه زده کوي. الله تبارک وتعالی دا معصومان بچي د خپل مور پلار د سترګو یخوالي وګرځوي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.